السلام علیکم مینوال، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به سمو د مخکې په ثوابۍ کې یوه جینۍ خپل د اشنا لپاره خپل مور ډېره سخته بېدردۍ سره قتل کړې وه چې د هغې نن په عدالت کې رضانامه وشوله چې د هغې د دغه یمن خپل پلار یعنې سیدالله خپله لور یمن معاف کړله او ویې ویلې چې یعنې ښځه مې لاړله او اوس مې لور هم په جیل کې ده. د دقې د وجې نه یې معاف کړه. نور ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې ګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ. هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. په ثوابۍ ټوپۍ کې یمن د ارشد اقبال باندې میینه شوې وه. د یمن مور د یمن رشته د ارشد اقبال سره یې نه کوله، د هغې د وجې نه بیا یمن راپاڅېدلې ده او خپله مور یې ډېره زیاته سخته بېدردۍ سره قتل کړې ده چې نن په ثوابۍ ټوپۍ د هغوی رضانامه وشوله. او سیدالله دا ویلې چې زه مې خپله لور بې لالچه معاف کوم ځکه چې ښځه مې هم دغه شانتې د دې دنیا نه فاني لاړله او لور مې هم دلته کې په جیل کې ده. زه نه غواړم دغه شانتې زما بېعزتي وشي او غواړم د یمن نکاح د ارشد اقبال سره وکړم. خو عزتمنو زر ته زره به دغه دوه قاتلان به راوبوځي او د دوی د نکاح خبره روانه ده. زر ته زره به د دوی به نکاح به وشي چې هر موقع د دوی نکاح وشوله تاسو سره به موږ په دې سوپر کلیک چینل کې دغه شانتې نوي ویډیو شیر کوو. مینوالو د دوی په هره باندې ستاسو څه خیر دی، حتما راسره خپله رایې لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ. زموږ د سره نننۍ معلومات تر د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ. د هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.